أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سورۃ بروج ابتدا کی شاہد پیشکاو پرز د قیامت باندې بیا شواهد دی پدې باندې هم چې اصحاب الاخدود تباشوی دي او سوچې د دې پشانته کارونه کوي ناغم تبا دي. تباہی هغه د قیامت تباہی دا تخویف اخروی ده. والسماء ذات البروج اسمان گواہ دے غټو ستورو والا یا اسمان گواہ دے برجونو والا والیوم الموعود او هغه ورځ چې وعده کړی شوی دا د قیامت ورځ وشاهد ومشهود شاهدم گواہ دے او مشهودم گواہ دے. شاهد کې ګڼ اقوالو داغه تذکرہ شی و قتل اصحاب الاخدود تبا شوی دی تبا کړه شوی دی اصحاب الاخدود کند والا چې کندې کنستوي او پاغه کې ور بل کړه او مؤمنان او تاچول ستذکرہ شوی و چې یو بادشاہ زونواس نومیو په 522 کې هغه بیا مړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه تقریبا و یو کال مخکې دا واقع شوی و. دغه زونواس بادشاہ ظالم مومنان مسلمانان دغه دور مطابق موحدان اغي مغلوب کړیو. دغه نصرانیان راهبان علما د انجیل هغه په غټونو ورننستلیو نو غټونو کې ناسو حق پرس خلق پکیو د الله بندگی کولا عبادت کاو سوچے باور تراغ ناغت بهم حقا مسله خدا دغه بادشاہ یو نجومیو بوډا شویو وی مالا یو سړی راکا چې هغه ته زه د خپل علم زده کم. عبد الله ابن تعمیر ولا حواله کو هغه به ته د علم خودو واقعات تذکرہ شوی و. دغه وړکی هم دا خبره محسوس کړه چې دا نجومی چې سوی دا خاصی فضول خبرې دي. راهب سره به کېم میلاو شو نو د راهب خبره زړه پریوتی و چې او دا مسله حق ده. هغه حقانیت باندې د لګیا دی خبره لار بند شو لار کې یو شرم ہو یا مارو
داغي د په یو گزارو کو هغه مړ شو لار کولاو شو خلکو ته ددو هم پته ولګي دا دیم په دغه توحید په عقیده باندې کلک شو. آخر چې کله پته ولګي دا نو راهب هم د په سره باندې معلوم شو او کم سړی چې ړونو هغه دوته دعا کړو او هغه الله جوړ کړو نو دا دواړه خمړ کړو دیو غلطه ولېګو داغه نه د بچو نور تباشو بیاي سین دریاب ته ولېګو او دریاب کې نور غرق شو د بچو د بیا راغې خبره وکړه چې تما وجنې نو طریقه به دای نو پدې کې چې کله د باندې گزار وکړو غشي باندې وښتو دمای غشه ولګیدو د چیرته کې بسم الله رب الغلام وې او غشه گزار کا پاوای ولګید هغه را پریوت او شهید شو. ودلته کې ټول خلکو چغې کړې کوم چې ناس خلکو هغه چغې کړې چې موږ ایمان راوړل داغي د مقابله د پاره داغي د ختمولو د پاره د توحید عقیده ختمولو د پاره دا سه وکړو چې یو طرف ته کندې او کنسته او پای کې ور بلکو او بل طرف ته بوت کې هو سوچې بوت سجده کوي ناغدي سي او بچي او کم یو سړی چې بوت سجده نه کوي ناغبا دی ورته گزارل کی نو خبره بازي لیکلا 12 سره کسان یا شل سره کسان د پدې طریقې باندې ورته ورزول ژوندۍ اوسېزل لیکن الله رب العزت بازي لیکلی چې د دې سره داسې وکړه چې کله به د ورته گزارل کېدو نو پدې لار به الله ساغسته و چې ساده واغره ناغه تکلیف بیا غته نه ملاوي بوټای تا کبیا سوک سو سکای ناغه هو اس نکی اگر چې هغه جرم دی جدا خبره ده لیکن تکلیف هغه ته نه معلومي محسوس کیږي ورته نه وې محسوس کېده اعلی چې کله پکې روح ته اوته نو خبر خلاص شو. پدې کې یو خزم رااله هغه سره په غیږ کې بچو ا بچي ته واغه سره ورته گزار کو ا خزم خزي جی ناغا طبيعت په لحاظ سره کمزوري ناغه سره لګړې سر ششو پنځ کې شوا هغه وړو کې وته आवाज وکړو پغې کې کېو ویو دا ور نه ده دا هو باغ ده نو په خپل وته ما وړو کې وته هم او د خزي وته هم ور ټوپ کړو سوچې مسلمانانو ناغي ورته ټوپ کړو الله رب العزت هغه جنت ته ولېګل او بیا دا ور راځو شو کوم چې خوا کې کسان ناسو هغه موسیزل دا واقعا اسمان لیدل الله رب العزت داغه تذکرہ زکه کوي والسماء ذات البروج وشاهد ومشهود او هغه تماشګر هغه گواه دی چې تماشا کړه شوی دا گواه دی په دې معنی چې قتل اصحاب الاخدود هغه کند والا تبادی لعنت کړه شه دی باغی باندې تبا کړه شوی دی په ور باندې ذات الوقود چې هغه ډېر خشاک والا دی یو د دنیا ور دی چې هغه ډېر خشاکي راجمه کړو ور بل کړو باغی باندې الله دی دنیوي تباہی په دې باندې راوسته په دغه کافرو باندې او ګڼ کسانې په هغه باندې هلاک کړو داخله په هغه باندې ناسو دغه تذکرہ په دې صورت کې کوي دا تخویف پیش کوي په دې باندې تخویف دنیوي دی چې او خلکو هغه خلق هغه می توکل دي
که تاسو هم دغسې کوئ نو تاسو هم تباه شئ. نو قتل اصحاب الاخدود، تباه کړی شوي دي کندو علی النار، چې هغه کندې د اور وې ذات الوقود ډېر خشاک والا. اذ هم علیها قعود، کله چې دا خلک په هغې باندې ناست وو، وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، او دی په هغه څه باندې چې کولې د مؤمنانو سره په هغې باندې حاضر وو. یا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، دی په هغه څه باندې چې مؤمنانو سره کول شهود په هغې باندې ښه پوه چې دا موږ کوو نو څه کوو، نقصان کوو، ظلم کوو، زیاتې کوو. دنیا کې ډېر خلک داسې دي، بعضې خلک د الله نه انکار کوي، دیم په ظلم باندې زیاتي باندې کوي، د قرآن نه انکار کوي، دیم په پوهېږي په دې باندې چې او دا کتاب حق کتاب دی لیکن بیا هم انکار کوي. قرآن کریم کې احکامات دي، د هغې نه انکار کوي. او کم چې کافر دي هغه هم په دې باندې پوه دی چې دا آسماني کتاب دی. څوک چې په دې باندې شاعرو د اسلام باندې د هغې بې عزتي کوي، ګستاخي کوي، نو په کومه طریقې باندې چې کړی شي نو په هغه طریقې باندې څه خبرې یې مخکې شوې. مسلمانان هغې کې جس نشتي، هغې ته پته ده هغې وله په خولې کې ګوتې والې، غاښونه پکې نشتي، دې به څه به وکړي. نو چې کله خبره داسې شوه نو هغې لګیا دی کوي، نو څه د حکومت په نگرانی کې دغه کېږي، چې د حکومت په نگرانی کې کېږي نو هغې له جواب حکومت له پکار دی چې وکړي. لیکن زمونږ حکومت نه مسله کمه ګیلهبتي کوي. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید، او بد نه دی ګڼلې دې خلکو د دینا د مؤمنانو نه الا یؤمنوا، مگر دا خبره چې دی ایمان راوړلی په الله باندې العزیز چې غالب دی ستایلی شوی. نورو ځینو کې دا مسله الله رب العزت ذکر کوي، سورۃ مومن کې هم ذکر کړو، سورۃ مائده کې هم ذکر کړو. سورۃ مائده کې هلته یې آیاتو یو کم شپېتم آیات کې هلته یې خبره کړو، هلته یې هم تقریبا دغسې نږدې خبره وه. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وتو أهل الكتابو تاسو بد نه ګڼئ زموږ نه مگر دا خبره چې موږ ایمان راوړی په الله باندې، په هغه څه باندې چې نازل شوی دی موږ ته، او په هغه څه باندې چې نازل شوي دي زموږ نه مخکې. زموږ نه مخکې کوم کتابونه نازل شوي دي، د قرآن نه مخکې کوم کتابونه نازل شوي دي، په هغې باندې زموږ ایمان دی. دا خبره تاسو بده ګڼئ. موسی علیه السلام بارکیم هغه رجل مومن وی، او دته ولې تاسو بد وایئ، بد ورته ولې رسوئ؟ دلته کې هم دا وایي وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اکبر الآبادی وایي रकीब ने रपट लिखवाई है जा जा के ताने में कि अकबर नाम लेता है अल्लाह का इस ज़माने में. दा अल्लाह नु गो राखली पदे में खलक लिया दी रपूटू न कई कि गोरा प्लान के सरे अल्लाह तो यो हुई नवमा नक़मू मिनहुम दल दे दा डेर खलक रासी दी जमगा पदे माशरे के जो गोरे न हम दा खबर دا د خلق باندې دا بازي خبرې بدې لګي. نو ما نقمو منهم دا خلق بد نه غني د مؤمنانو نه د کلکو مسلمانانو نه
مگر دا خبره بد غني چې د په دین باندې ولې عمل کوي په دین کې ډېر شي کارونه دي ستر دې پرده دا دي باندې ولې دې عمل کوي دا خبره ده بد غني معاشره کې خپلوانی هغه دا بد غني یو دې په دې کې پر ستر کې پرده کوي موږ کور ته دنه نه پریدي موږ چې لاړ شو د پردو بشانې بیٹه کې ناسیو پردو بشان دلته کې بعض خلکو کړي پکې غلط خلک یو تنو هغه ته وی چې هغه بیٹه کې نه ولا ورستو په خپل سره ناسو خو دارو مدار خاطر تواضع ولوکړه کله چې هغه لار نال ته کې بیا ګیلو کړه ویزه کوړه نو وبوله دغه چې پته ولګي ښا ما دوست پته وي ته ما په خزه بسره راغلی وي کما په سره راغلی نو زه سره ناسو ستا خدمت میں کړل مهمان نوازی میں کړل څه کسر مینه پرې خو ده دا قصي دا باندې خلک دا بیا په دې طریقې باندې په ډنډه باندې پوکې نو وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا خلک بد نه غني د دینه مگر دا خبره چې دی ایمان نه ورلې په الله باندې چې غالب دی رحم حمید استایل شوی الذي له ملك السماوات والارض الله هغه ذات ته چې هغه په اختیار کې بادشاہي د اسمانو د زمکه او والله على كل شيء شهید او الله دې په هر شي باندې گواه دی على كل شيء شهید الله دې بل څوک نه دی شهید برازي د بل چا باره کې برازي خو كل شيء شهید یوازې الله دی ان الذين فتنوا المؤمنين یقینا کسان چې فتنه کې اچولې مؤمنان سړي او مؤمنان خزي ان الذين فتنوا المؤمنين یقینا کسان چې تنگ کړي دي مؤمنان سړي او مؤمنان خزي یا بدنام کړي دي څوک دي مخکې چې کوم تیر شي دي صحابه کرام ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات یقینا کسان چې بدنام کړي دي صحابه کرام اکامل مؤمنانو هغه تنگ کړي دي یا مخکې چې کوم خبره تیر شو قتل اصحاب الاخدود دغه مؤمنان دغه ورونو ته چولیو د کندو ته چولیو صدا پاره دنیا ته پاکي دا ولې نو ان الذين فتنوا المؤمنين یقینا کسان چې سوزولیو مؤمنان سړي او مؤمنان خزي یا ان الذين فتنوا المؤمنين یقینا کسان چې مصیبتونه راوستلو مؤمنانو سړو باندې مؤمنانو خزو باندې ثم لم يتوب توبه نه وستلی فلم عذاب جهنم نه پر عذاب د جهنم نه ولم عذاب الحریق او د دې لپاره د عذاب همیشه عذاب سوزون کې عذاب جهنم عذاب د جهنم نه ولم عذاب الحریق د دې لپاره عذاب د سوزون کې ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات یا عمل صالح کړل عمل صالح وي د قران او سنت مطابق عمل تا نن هر یو سره ځان مؤمن مسلمان خو وي لیکن عمل صالح چې ګور نه عمل صالح اگر ګران نه مشکل لګیا به روان وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف رواني کارونه وکي غم کې ګوره کې خاده کې ګوره غم خادی به د پیغمبر طریقې نه خلاف او دې به وي او زم مسلمان موي شکر په ایمان شکر په اسلام شکر په نبی اخر زمان او عمل صالح یوازې دانه دي چې تصف مسکوا عمل صالح یوازې دانه دي چې مسکوا روزي نسا نه عمل صالح هغه د نور معاشره کې چې اوسېږي معاشره کې ټول کارونه به د قران او سنت مطابق کې معاشره کې اوسېږي ستا معاشره کې د خلکو سره معاملات سدي ستا اخلاق سدي دا اخلاق معاملات دام کار کول غواړي دام د قران او سنت مطابق کول غواړي نو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان وروړي عمل صالح کړل لهم جناتون د پاره جنتون دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې داغي نهرونه
ذالک الفوز الکبیر دا لوی کامیابی دغه ده چې ایمان راوړل عمل صالح کړل داغه په وجه باندې د جنت تلار جنت کې نعمتونه دي قسم نو دا لاړ کامیاب شو ایمان باندې لاړ د دنیا نو دا کامیاب دي صحابه کرامو جنگونو کې مختلف جنگونو کې کله یو صحابي باندې تور لګي او د امري شهید کی نو فزت رب الکعبه او رب کعبه باندې می قسمی کامیاب شوم وي دا کامیابی ده ذالک الفوز الکبیر ایمان په حالت کې سره د دنیا نه لاړ شنو کامیابی ده دا ایمان راوړی عمل صالح کړل د آخرت کې چې کله هغه سينو ته ملاو شو نعمتونه ملاو شو جنت ملاو شو نو دا لوی کامیابی ده دا ځمانه بس والسماء ذات البروج اسمان گواذ غټو ستور والا والیوم الموعود او ورځ چې وعده کړې شوی دا او شاهد او مشهود او شاهد گواذ او مشهود تماشا کون کې گواذ او تماشګر تماشا کړې شوی گواذ قتل اصحاب الاخدود لعنت کړې شه نه پاکندوالو باندې النار چاغه کندې د ور وې ذات الوقود خشاک والا ای زمانه یاقود کله چې داخله پاغي باندې ناسو داغه تماشه د پاره ناسو لیدلې کتلې سزا د پاره ناشتي وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود او دی پاس باندې چې کولې مؤمنانو سره پاغي باندې حاضرو په دې باندې خپو چې موږ ظلم کوو دا کم دین کې دي چې او دا ژوندې سره راخلا او پور کې سزا وما نقم منهم او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يعذب احد بالنار الا رب النار عذاب بنور کې سزا بنور کې په ور باندې یو تن ما سوا د رب د الله د ور د ربنا الله په دې باندې عذاب ور کولې شي بل څه بنور کوي ته بل سزا ور کې په ور باندې وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود او دی په اسمه چې کول مؤمنانو باندې په دې باندې حاضرو وما نقموا منهم بد نو غړي دي خلقو د دین الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد مگر دا خبره چې ایمان راوړل دي په الله باندې چې غالب دي ستاره شوی الذي له ملك السماوات والارض هغه ذات چې دا په اختیار کې بادشاہ د اسمان نو د زمکه والله والا كل شيء شهید الله دې پارشي باندې گواه ان الذين فتنوا المؤمنين يقينا كسان چې فتنه کې غرزول مؤمنان سړي او مؤمنان خزيز ملم يتوب به توبه نه وستري فلم عذاب جهنم ندی د پار عذاب د جهنم دی ولم عذاب الحریق دی پار دی عذاب سوزون کې ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل لهم جنات د دې لپاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې وهي ګلان دي داغینه نهرونه ذالک الفوز الکبیر دالو یا کامیابی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم اغفر لنا